بابا راغلی زه د علیګرام یم. دا تصویران دې چا نیولي دي؟ دا مې زامن دي پنځه واړه ټول بال بچه‌دار دي. او زما ډیپټي و په پېښور باندې په سخت جنګ کې جمال افغاني روډ باندې دا کډې رالې په کته او د څوکانو په سکول کې دیره شوې های سکول کې د انګریزانو د وختو د سوات نه مې بچي پاک شوي دي. دې سړي ورکړل دي دا پاڼه ځان سره ونیسه دا ده دې سړي ورکړل دي. زه یې غر کړی ما ده پې 25 لکه روپۍ اخیستې دي. د سوات نه زما بچي 14 15 14 کسانو دستخط راکړل دی. 2 پیرې قرآن راکړل دی چې زما په بچو د سوات نه څه نشته. زما بچي حاجي امدادالله ورکړل دي حکومت له په دوکه باندې چې زه تاسو له راشن راوړم. دی زما سره پیټي بند و اولدارو د اصل انکې دی. زما بچي غیب کړل دي. زه پاک فوج ته آرمي ته عیسائی والا ته سوال کوم فریاد ورته کوم چې دا بچي مې بې ګناه دي را پرېږدوئ مه کوئ قلار شئ نور ظلم مه کوئ. ملاقات دې ورسره شوی دی؟ دې 10 کالو کې زما ملاقات نه دی د سره مې لیدلي نه دي. انګیندې راته جاړي نوسي راته جاړي. زه فریاد کوم 2 پیرې سیکرټریټ کې قرآن راکړلی په دې پسې کیمپ کې په هغې عمل نه کوي. 2 خبرې نه چلېږي. واورئ زما خبره ما تېر وتې بره خدای نه مني لاندې قرآن نه مني پیغمبر نه مني صرف څه مني غلط پین مني. زه آرمي ته د فوج جرنیل ته عیسائی افسرانو ته سوال کوم چې دا بچي مې بې ګناه دي را پرېږدوئ ظلم نور مه کوئ. د امریکې دپاره خپل عوام مه وژنئ. دغه سوال کوم اخرنی دغه زما سوال دی. بیان په اسټینګ باندې اوس ورکوم مکمل. د ده جرمونه څه په ده څه دغه و؟ که په دې څه ثبوت شو نو را دې شي زما د موبایل لمبر 6,000 درخواست مې سرکار له ورکړلي په ټونشپ کې اوس هم په سی سنټر کې او 2 منه پټرول دې راوړی زما غونډ خاندان دې پکې اوسېږي که په دې څه ثبوت کړه د دې نه نوره غټه خبره نشته. دا دې سړي ورکړل دي دا دی کو اسلامي ملک او د اسلام ملک او دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی نو دا سړی ګرفتار که عیسائی والا ته ووایه پاک فوج ته دی ما ته را مخامخ کړي. تا چې وایي زما پیټي بند دی دا دی چې حاجي امدادالله نوم یې دی. اوس په سلوري ګرځي ختمونه پسې قاري کړي په کروړو اوس په سلوري ګرځي د الله په وخت دی. کم په آرمي کې یا بس په سرکار کې ومه دا دی دا نوکري ما پرېښودې 10 کاله 8 میاشتې وشو چې ما پرېښودې ده نه کومه نوره نوکري. رزق په بر هغه الله راکوي او چرګه دا به کومه انګېندله خو لیکن نوره نوکري نه کوم. ما خپله نوکري پرېښودې ده. دغه فریاد کوم که فریاد مې مني ودې مني که نه مني او په دې سړیو څه ثبوت کړه نو ما دې په دې میدان کې په پټرولو کې اوسېدي سره د نوسو او د انګېندو او که هغه نه نو زه عیسائی ته پاک فوج جرنیل ته سوال کوم چې دا سړي را پرېږدوئ. د امریکې دپاره نورې زنانه مه جوړوئ. څوک کړی ما نور بالکل صحیح خبره ده. څه غلطه خبره نه کوم خو پاک فوج ته او عیسائی افسرانو ته سوال کوم چې دا بې ګناه خلک را پرېږدوئ مه کوئ. امریکې نه نور قلار شئ مه کوئ. دا ملک چا ګټل دی؟ عجب خان افریدي ګټل دی پخوا. د پیټ ساټ جنګ زما یاد شي زه ولې تلمه زه کچومه د ده نه کچومه ما ته غټو غټو خلکو وي مه ځه ته بابا دا ټوپک دې واله واپس ځه کور ته. ټوپک ما په 15 روپۍ خرڅ کړل په انګر باندې هغه دې بانوله شپېلې جوړې کړلې اوسپنې مې پې سرې کولې. دا هغه دور سړی یم زه. که زما په بچو څه ثبوت شو نو زه پاک فوج ته عیسائی افسرانو ته دا وایم چې ما ژوندی پرېنږدئ. په دې میدان ولاړ یم په تېلو کې دې ما اوسېدي سره د بچو سره د انګېندو او د ښځې. که هغه نه نو د امریکې نه نور اوبه واړوئ دا زنانه مه جوړوئ. اوس لاله څوک چانده هم نه راکوي. زه انګېندو له چانده کوم چې زه بې عزته نه شم. اوس د سوات خلک په خلکو پورې خاندي په جومات کې خبره کوي هغه خاندي. زه سوال کوم پاک فوج ته او عیسائی افسرانو ته سوال کوم او زمونږ د پولیسو جي پي ته سوال کوم چې دا بې ګناه خلک په رشې پسې چېرته لاړه کوم ځای ته یې بوتله که وژلې ما ته یې وښیه که ژوندي ما ته یې را پرېږدوئ. تاسو ګورئ سپین سرمایه د امید نوی سهار.